أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ اعراف پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 22 آیات نمبر 175 76 77 78 سلور آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا وصلاوی واورو دویتا بیان که دویتا قصه دا آغی کسو چې مونږ ورته ورکړیو د خپل آیاتونو نه فانسلخ منها بیا دې د دغه آیاتونو دغه نخونه اوتلو فاتبعه الشیطان او تابعداري وکړه د پس چې نو هغه د شیطان پس ولګیدو فکان من الغاوین نو پس دې شو د گمراهانو نه. دیزه کې بس عام طور باندې مفسرین چې نو هغه یو واقعیا او قصه چې نو هغه ذکر کوي. مفسرین وسدل چې نو هغه یو واقعیا ذکر کوي زیاتره باران دغه واقعیا د حدیث نه ده ثابتو خو عمومي طور تفسیر کې چې نو هغه ذکر کیږي مختلف نمونه سره ذکر شوی ده. معروف او مشهور قصه هغه ده بلعم بن باعوره دا یو سړی چې نو هغه تیر شو بیا دې متعلق چې نو هغه هم دوه قول دي. یو قول چې نو هغه دا چې د بنی اسرائیل نو دویم قول نه چې نو دا د بنی اسرائیل نه بلکې دا د کنعین چې نو کم چې هغه کنعان والول نو دا هغه کنعان والا د خلکو نو اوس دا سړی چې نو هغه پاتې کېدو فلسطین سره خواته موآب ورته ویل کېږي په هغه علاقې کې دیو چې کم غر ته ختلو نو هغه غر نوم چې نو هغه تفسیر خازن کې لیکل دی حسان دا هغه نوم ولو نو د مستجاب الدعوات د سره اسم اعظم ولو نو دغه اسم اعظم باندې د چا بج سکار راتلو نو د دعا کوله. تفسیر خازن کې وسره دام لیکل دي چې د خوب د شپې به خوب ولیدو الله رب العزت ورته پاره کې رهنمایي وکړه چا به اولاد نه کېدلو نو دا غوي د پاره الله طرف ته حکم شو د بوته دعا وکړه څوک به میبار ولو نو د مستجاب الدعوات چې کومه دعا به کوله نو عقب کېدل. کله چې فرعون تباش ول سره د خپل لخر حضرت موسی علیه السلام چې نو هغه د خپل مرګرو بر اسرائیل سره په دریاب باندې وخت دیدلو نو بیا موسی علیه السلام چې نو هغه وی چې وزدل ته د قشانت یو قوم دی دغه چې نو کنعان سره تعلق ساتي او داخله چې نو بت پرست دي د دې سره نو هغه jihad کول دي آل تتلل دي نو هغه خلکو د هغه بادشاہ ته چې پته ولګیدل چې وزدل ته حضرت موسی علیه السلام راضي نو دا موسی علیه السلام ډیر قوي او طاقتور سړی دی د چې نو آل فرعونیان له شکست ورکو د هغه په بدعا سره الله پاک هغه ذلیل کړ عمر لچ نو هغه پناه کړلو وز دی راضي او زمونږ نو مونږ خود دې د مقابله چې نو هغه نه نو ذکر مونږ د دې د مقابله نه یو نو بلم بن باوره ته وي چې تا د مونږ غواړي ته د موسی علیه السلام خلاف سي نو هغه بد دعا وکړه اعوذ بالله چې الله رب العزت دی او بنی اسرائیل تبا کې مونږ دی بچ شو. بلم بن باوره ورته زي شیطانانو زجنو هغه د پیغمبر د جنو هغه خلاف بد دعا وکم بیا هغه پیغمبر چې هغه جلیل القدر انبیاو کې چې نو هغه دی د داس رسول خلاف چې نو هغه خو نشم کوله وې دای کسان ته پته و چې د پک یو خبره چې نو هغه لالچ پکې موجودو
نو چې کله به د کې دغه لالچ موجود ولو نو د هغوی وله څه تحفې او تحایف راوړل بیا هم د هغه نو د رد کړل دوی دا کار زه نشم کولی که دا کار ما وکړو زما به دنیا هم تباه شي او زما به آخرت نو هغه به هم تباه شي روایت کې راځي چې درېیم ځل باندې چې نو هغه تاریخي تفسیري روایتونه دي درېیم ځل باندې چې راتلل نو د کور والی چې نو هغې هم لږ واغېسته د هغې مولم سوله نو لږ چې نو هغه تحایف او چې نو هغه ډالۍ مالۍ دی ورسره نورې هم سیوا کړلې او دوی ته ویې چې دقې یو خبر ده نو ته دا وکړه په دې به ستا کم چې نو هغه کار روان شي او دومره مال هر څه به ته میلاو شي بهرحال دی چې کله هغه مال ته یې وکتل لکه څنګه چې الله رب العزت فرمایي وایي دی چې نو هغه بیا څه چل وشو ځمکې طرف ته چې نو هغه مایله شولو یعنې دنیا طرف ته چې نو هغه دی مایله شولو او بیا دغه دنیا طرف ته چې نو عفو ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض دغه دنیا طرف ته نو هغه مایل شولو نو چې کله اوس دنیا د طرف ته مایل شو نو د هغوی نه چې نو هغه تحایف او دغه مال وغیره دی چې نو هغه د اصول کړل اوس چې کله دغه مال اصول کو نو د بیا چې نو هغه یو سورلی و خر و یا خره تفسیر خازن کې چې نو هغه اتان ذکر کړی دی خرین نو دغه چې نو هغه سورلې ته دی وختلو دغه حسان غر طرف ته چې نو هغه روان شولو اوس چې کله تلو نو د اخر بلګ سات لاړو نو دی به ورته نو بیا بنتللو د به ووهلو د به بیا روان کو بیا د قشانتي بیا ورته الله جل جلاله چې نو هغه دغه خر ګویا کولو اخر ورته تو هلاک شي تو ما کم طرف ته بیې تا ته پته شته مخې طرف نه چې نو هغه پرشتې ولاړ دی هغه ما واپس کوي او ته چې نو هغه هلاکت طرف ته روان ما هم بیا په خپل هم ځې نو دی چې نو هغه بیا ونه شو ځکه هلته یې مالې خوړلو نو چې مالې خوړلو بیا خو به یې خامخا دقه کوله دی بهرحال د هغه ځای نه چې نو هغه روان شو هلته ورسېدو اوس چې کله دی ورسېدو نو د حضرت موسی علیه السلام او بني اسرائیلو ته به دعا شروع کړه الله جل جلاله داسې وکړل چې دا به کومه بددعا هغه کوله نو د هغوی د به چې نو هغه بددعا الفاظ دا به دغه خپل قوم ته استعمالول کله به چې دا نو هغه د کامیابۍ دعا وه نو هغه به الله پاک چې نو هغه د موسی علیه السلام په حق کې ګرځوله خلکو ورته وی مال د زمونږ خوړو تحفې ډالۍ موږ درکړې دا تو څه کې ته خو موږ ته چې نو هغه به بددعا باندې سر شوی ده ورته ما تاسو ته ویلي نه ولو زما چې نو هغه دنیا وراله هم تباه کړله او آخرت چې نو هغه وراله هم تباه کړلو په دغه طریقې سره الله جل جلاله چې نو هغه دې تباه کړلو د چې نو هغه دنیا نه مردود چې نو هغه لاړو د ایمان نه لاس ونیو اوس د ایمان نه چې کله لاس وینځلو الله جل جلاله دلته دغه واقع چې نو هغه تذکره کوي نو اوس دې کې الله رب العزت وایي ګوره د هغه دغه کار وکړو اوس چې دا کار یې وکړلو نو الله وایي د هغه ځمکې دنیا طرف ته مایل شو خواهش طرف ته مایل شولو فمثله کمثل الکلب د هغه مثال شولو په شان چې نو هغه د سپي د هغه څنګه ان تحمل علیه یلهس او تترکه یلهس که تو په دې باندې حمله وکړې د بیا هم چې نو هغه هوکېږي ژبه چې نو راوباسي او تترکه یلهس یا تو په حمله ونه کړې د قشانتې پرېږدې نو د بیا هم هوکېږي ژبه راوباسي دا د تمام جاندارو چې نو هغه دا قانون دی چې هر جاندار شیزو که هغه انسان دی که هغه زناور دی که هغه مارغه دی د سا اخلي او سا راوباسي د نفدار ساچ دی نو هغه ځان ته دننه بیایي مضر ساچ دی نو هغه بهر ته راوباسي خو دې په دې سا نه باسلو راښکودو او بهر ته کولو کې دې څه دقت او تکلیف چې دی نو هغه نه محسوسوي سیوا چې نو هغه د سپي نه چې سپی چې نو هغه کله سا اخلي او سا را وباسي نو دې په دغه نفع بخش سا کې کم سا چې د ځان ته راکاږي په دې کې هم چې نو هغه د دقت محسوسوي د دا په اسانه نشي لکه اوس مونږ چې څنګه سا اخلو په خوله باندې مالو په سپي مو باندې هم مالو نو مونږ په دغه سا کې چې نو هغه تکلیف نه محسوسو الیاذ بالله چې نو الله فیض ولامان کله چې سړی ته دغه تکلیف محسوسي کې بیا مونږ وایي پلان کې ته د دمې مرض لګېدلی دی بیا د ساچ یالي نو دا په تکلیف سره علي نو سپی د خلقت الله دې سې کړی دی چې دی په هر صورت کې چې نو هغه د سا اخلي یا سا راوباسي نو دی دا په تکلیف سره چې نو هغه کوي نو دغې ته ویلی کېږي چې نو هغه یلهس
نو دې چې نو هغه څه کوي لحظ چې نو هغه کوي نو دې د اساج سیالي سپیک تاسو خیال کړئ دې چې څوک وزغلې منډه وهي نو هم جبر او باسل د قشانتی کوي او کده پځې ناسي په قلار ناسي نو بیا هم جبر چې نو هغه د قشانتی راو باسل او جبر چې نو هغه هو کېږي نو الله جل جلاله د مثال د قشانت شو جبې چې نو هغه راوته په سینه باندې ولګېدل او د سپي په حل چې نو هغه شولو ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا الله وی داس مثال د هر هغه کسانو د چې څوک زمونږ آیاتونه چې نو هغه دروژن کې علامه چې نو هغه ابن نجيم مصری رحمه الله دا زمونږ د احناف ډېر لوی عالم تیر شوی دی د به چې نو هغه امام ابو حنیفه ثانی ویلو یعنی هغه خپل کتاب لیکلی دی الاشباع والنظائر پای کې زیات تر چې نو هغه د قاعدې لیکلی دی نو دغه کتاب کې لیکلی دی چې په ورځ د قیامت به دیال زناور چې نو هغه جنت ته ځي پاغه کې یو د اصحاب کهف سپه هم دی چې دا غلب الله رب العزت د بلعم بن باوره صورت ورکی ځکه د مستجاب الدعوات ولو نو د دبه د سپي په حل دی بچنه نو هغه جهنم ته لاړ شي او هغه سپه به د په صورت باندې چې نو هغه جنت ته ځي د نور نو هغه بیا هم ذکر کړی دی هغه سوري چې کم به جنت ته ځي نو هغه ځي فقصص القصص لعلهم يتفكرون الله به دې ته دغه قصه چې نو هغه بیان کا د بار د دې چې د سوچ او فکر چې نو هغه کی سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا الله به ډېر بد مثال دی دای کسانو کم چې زمونږ آیاتونه دروژن کوي وانفسهم كانوا يظلمون او په خپل ځانونو باندې ظلم کوي ظلم په ځان باندې سره د الله حکم پر خودل د حضور طریقه پر خودل د خپل ځان باندې ظلم دی ځکه د دې په ایواز کې بدته په ورځ د قیامت باندې سزا ملاويږي دی بچ نو هغه د جهنم مستحق کیږي د الله د غریف او د الله د غضب چې نو هغه به مستحق کیږي نو دا ظلم د انسان وس په ځان باندې بخپل کوي نو ځکه الله وی دوی بچ نو هغه دویم ډیر بد دی هغه کسان چې دوی په خپل ځان باندې ظلم کوي من يهده الله فهو المهتد چاته چې الله پاک هدایت وکړي نو هغه په هدایت باندې وي په سم لار باندې و مَن يضلل فاولئک هم الخاسرون او چا څوک چې الله پاک گمراه کړي دغه کسان چې نو هغه تاوانیان دي دوی به بیا نقصان او خساره چې نو هغه موي حضرات مفسرین په دې واقعي پسې چې هغه بعضو حضرات او بیا چې نو هغه لیکلي دین ودا د عبرتونه حاصلېږي من جمله د هغه نه یو عبرت دا دی چې په خپل علم با خپل عمل په خپل تقوا به چرته چې نو هغه هم باور نه کوي چې دا نه به چې زما دومره علم دی زما کې دومره تقوا ده زه دومره پرهیزګار یم چا چې نو هغه په دې باندې غرور کړی د هغوی دقه شانتي مثال ګرځي لکه بلم بینه واورته شو دویمه مسله چې نو هغه دا ذکر کړي چې د دنیا لالچ بنه کې کله چې دا چې نو الله پاک د دین په چې نو هغه نصیب کړله نو دین له په دنیا ترجیح ورکړي دا نه چې د دنیا د کار نه وزګاریږي او بیا دین اختیاري کله چې تا دنیا طرف ته نو هغه مایل شولې نو داسې مثال به دی وګرځي لکه د بلم بن باور سره څنګه چې داغه دنیا له نو هغه ترجیح ورکړه دنیا لالچ نو هغه واغستلو د هغه مقام د ولایت نه یو وخت کې مستجاب دعوات ولو او دویم وخت کې الله پاک چې نو هغه د ساوریو په ساورو کې د سپي په شانتي مثال چې نو هغه ورکړي دریم چې نو هغه دا ذکر کړي د بدو خلکو د صحبت نه وزن ساتي د بدو خلکو چې صحبت ته اختیار کو نو کته د خدای ولی هم خو صحبت بدترین شیز دی نو غلط صحبت د انتهایی بدترین دی چې کله ستاسو د غلطو خلکو سره ناسته پاسته دا غوي سره د تعلق او دا غوي سره د نظریه دا بستانه ولایت چې نو هغه سلب کی او کته د بدترین سړی خو چې د نیکانو خلکو سره تو کې ناشته دا غوي سره د تعلق او دغول نو دا بتا کې چې نو هغه د تقوا کمال پیدا کی لکه بلم بن باور چې نو هغه سمره لوی سړیو خو چې کله صحبت د غلطو خلکو اختیار کړلو نو د هغه غلطو خلکو د صحبت اختیارولو په وجه باندې الله پاک دې هغه هر څه سلب کړلو سلورم چې نو هغه عبرت پکې دا دی چې کله چې نو هغه انسان د خزي بچ نو هغه تابعداري نه کوي ګوره خزه چې نو هغه د نو هغه په ارسو په دا کې راځي نو خزه چې تا نیک نکړه صالح دې نکړه تعلیم دی ولا نور کو دین نه خبر والا نو کته بخبر چې نو هغه د زمانه ولی نه خو چې خزه د کور داغه بيدینه وا نو دا بستانه دغه ولایت چې نو هغه بسلب کی
لکه بلم بن باعوره د زمانه ولی ولو خو چې خزه بی دینوا خزه چې نو هغه بی دینوا نو داغه د هغه ولایت سلب کو داغه خلکو خبره داغه چې نو هغه په پیشکش باندې مجبور کړلو لاړو چې نو هغه دنیا نه کافر لاړو پنځم چې نو هغه دا ثابت شولو چې د غلطو خلکو به تحفه ډالۍ چې نو داغه نه بناخلي چې د غلطو خلکو نه چې نو غلط نظریه والنه غلط عقیده والنه غلط خلکو نه چې نو هغه چا چې وکړه ډوډۍ دی وکړه خوراک دی وسره وکړه تحفه او ډالۍ دی واغستلې نو بیا به تو مجبورن دا غوي عقیده هم اخلي نو چې کله د دا غستل د ایمان نصر او بیا لاس دی نو هغه به انځي بلم بن باعوره د غلطو خلکو تحفه او ډالۍ واغستې نو چې کله دغه تحفه او ډالۍ واغستل اخر د دینه ولایت خو غټه خبره د ایمان نه وسره هم لاس دی نو هغه وایي ظلم الله رب العزت دې موږ د کامله په نصیب کړي واتلو وار ودیت بیان ک علیہم پدوی باندې نبا الذی قصدا کس اتیناه چې ور کړو مونږه غت آیاتنا خپل آیاتنا فانسلخ بیا دې چې نو وتلو من هذا دې آیاتنا فاتبه الشیطان او پس ولګه د پس شیطان فکان من الغاوین پس دې شولو د گمراهانو ولو شئنا کچری غختله و مونږه لرفعناه بها نو مونږ بوچت کړو دې بها پد آیات نصرا ولکنه اخلد لیکن د چنه مایل شلو ال الارض اسبک طرف ته یعنی دنیا شیزونو طرف ته وتبع هواه او پیروي وکړل د خپل خواهشو فمثله نو د مثال کمثل الكلب پشان د سپینه ان تحمل علیه کچره تو حمله وکړي په د باندې یلحس نو د جبر او باسی هو کیږي او تترک هو او یا تو پرېګ دې یلحس نو جبر او باسی هو کېږي ذالک مثل القوم الذين دا مثال دای کسانو کذبوا بآیاتنا چې دروغ وګڼل زمونږ آیاتنا فقصص القصص پس بیان کړه دوی ته حالات او قصې لعلهم يتفکرون د پاره د دې چې دوی غور او فکر وکړي سا ډیر بد مثلا القوم الذين كذبوا مثال دا قوم چې دروغ کړل بیا آیاتنا زمونږ آیاتنا وانفسهم او پخپل ځانونو باندې کانو یظلمون دی ظلم کولو من يهد الله فهو المهتد چاته چې هدایت وکړي الله پاک نو هغه دې په سم لار باندې و من يضلل او چاته چې گمراه کړي فاولئک هم الخاسرون نو پس دغه کسان نقصان مندون کې دي